فرشتي بمراشي جهنم بمراشي. وګوره سورۃ فجر ته الله جل شانه فرمای وجيء يومئذ بجهنم، په دغه ورځ به جهنم راولم. مطلب دا پته لګي چې یو ځای کې دی او دا ځای نه به ترانسفر کوي بل ځای ته. وجيء يومئذ بجهنم، او الله فرمای کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا. الله به جهنم راولي، بیا به فرشتي په صفونو کې راشي او الله جل شانه بم راشي. پته لګي چې دا ټول به یو ځای راځي. دا غي نه پس په الله جل شانه د دې په منځ کې سوې دیوال به یو طرف ته جهنميان شي او بل طرف ته جنتيان شي. او هر چې ته دا خبره کوي چې جنت خو الته ده او جهنم خطر ده، خو د دنیا مسله ده. او موږ دلته خبره د قیامت خبر روانه ده کنه. جنتيان به جهنميان ته आवाज کوي، د دې په منځ کې الله دیوال وي. دا خو دا هغه خبره ده. اته چې کومه جنت بر ده او جهنم خطر ده، کوم ځای خبره ده؟ دنیا خبره ده. صحیح ده. جنت ته او جهنم ده، د دې په منځ کې یو ځای دی هغه ته اعراف وایي. څه اعراف؟ په دې باندې بس سړی ناسي او د جنتیان او د جهنميان به د هغې د علامتونو او د نښو نه پیژني. څه سړي به ناسي. الله جل شانه فرمایي بینهما حجاب، د جنتیانو او جهنميانو په منځ کې به یو پرده وي. یوه خبره پرده به یو هلته په سورة حدید کې به بیا تاسو ووایئ انشاءالله. هلته دی الله جل شانه فرمایي فضرب بینهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. د جنتیانو او د جهنميانو په منځ کې به زه دیوال وام، دې طرف ته به دا دیوال رحمتي جنتیانو ته او دې طرف ته به جهنميانو ته اوري عذاب وي. خیال هم دی. دلته وایي چې پرده به هلته څه وایي چې دیوال وي. نو ټیک ته کله ناکله پرده په دیوال سره هم راځي. دې کې څه غلطه خبره خو نشته. خلک وایي که نه ویل کوي دې بلډینګ دې جوړ کړو بره پې پرده وکړه، بره پې څه وکړه پرده وکړه. نو پرده څه مطلب وي چې کپړه ته تا وکړه که نه پرده دا مطلب وي چې چار دیواري وکړه. چار دیواري الله جل شانه فرق وبینهما حجاب، او دې په منځ کې به صحیح پرده وي. نه پرده په هغه دیوال چې الله جل شانه به جنتیان او جهنميان په منځ کې دیوال وي. یو عجیبه ذهن کې یو خبر راځي. اول استاد مسلمان یو څو خبرې ما ومنلې. تا دا خبره کوله چې په حدیث مبارکو کې راځي چې جنت چرته دی؟ د اسمانونو نه بره دی. جنت چرته دی؟ اسمانونو نه بره. بیا دی چې جهنم چرته دی؟ د اوو ځمکو د لاندې. په دې د قرآن ایتونو مبارکه هم ته پیش کې ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی سجین. ایتونو مبارکه پیش کې حدیث مبارکو کې راځي ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې جنت د اوو اسمانونو د پاسه دی او جهنم د اوو ځمکو د لاندې دی. صحیح ده؟ نو هغه هم ته خبره پیش کړې وه چې یاره جهنميان او جنتیان به یو بل د جنتیان به جهنميانو ته آواز کوي. نو په هغې د دلایل پیش کړو، هغه هم د خبره منلې وه. اوس نن یو بل ذهن کې یو اعتراض دی. اعتراض دا دی چې ته وایې چې جهنميان او جنتیانو په منځ کې به دیوال وي، پرده به وي، دیوال وي. نو دا څنګه خبره شوه؟ ته خو وایې جنت چېرته دی؟ د اسمانونو د پاسه دی او جهنم لاندې د ځمکې په یخ کې دی، په منځ کې به دیوال څنګه وي؟ دیوال خو د هغې څیزونو په منځ کې خلک وایي چې یو طرف دی یو بل طرف دی، چې یو بر یو ښکته نو دیوال څنګه وي؟ د بر او ښکته منځ کې دیوال څه فایده ده؟ خیال هم دی؟ اسانه ایو ښه اعتراض دی. how are you؟ اصل کې خبره دا ده الله جل شانه چې دا تذکره دلته کړې ده چې زه به دې په منځ کې دیوال ووم او پرده به یې دې په منځ کې. نو دغه خبره اصل کې متعلق ده د قیامت ته ورځې پورې. اوس پورې د قیامت ته ورځې پورې. د قیامت په ورځ به نه د ځمکې او نه به د اسمانونو، دا به الله بدل کړي. قرآن مجید کې الله جل شانه فرمایي یوم تبدل الارض غیر الارض. دا ځمکه به زه بدلوم الله جل شانه فرمایي والسماوات مطویات، او دا اسمانونه به رانغاړم. او په سورة انبیاء کې الله جل شانه فرمایي چې یوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. دا اسمانونه به زه رانغاړم الله جل شانه فرمایي. اسمانونه ختم شو، ځمکه ختمه شوه، جنت او جهنم یو ځای راغلل. الله جل شانه به دې په منځ کې څه وایي؟ دیوال به وایي. نه پوه شو؟ دلته چې الله جل شانه خبره فرمایي چې دې په منځ کې بس دیوال وامه، دا د کومې ورځې خبره کوي؟ د قیامت ته ورځي. الله جل شانه به هم راشي، فرشتې به هم راشي، جهنم به هم راشي. وګوره سورة فجر ته الله جل شانه فرمایي وجيء يومئذ بجهنم، په دغه ورځ به زه جهنم راولم. مطلب دا پته لګي چې یو ځای کې دی او د هغه ځای نه به ترانسفر کوي بل ځای ته. وجيء يومئذ بجهنم، او الله فرمایي کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا. الله به جهنم راولي، بیا به فرشتې هم په صفونو کې راشي او الله جل شانه به هم راشي. پته لګي چې دا ټول به یو ځای راځي. د هغې نه پس به الله جل شانه د دې په منځ کې څه وایي؟ دیوال به یو طرف ته به جهنميان شي او بل طرف ته به جنتیان شي. او هر چې ته دا خبره کوې چې جنت خو هلته دی او جهنم ښکته دی، دا خو د دنیا مسله ده. او موږ دلته خبره د قیامت خبر روانه ده که نه؟ جنتیان به جهنميانو ته آواز کوي، د دې په منځ کې به الله دیوال وي. دا خو د هغه ورځو خبره ده. ته چې کومې جنت بره دی او جهنم ښکته دی، دا د کوم ځای خبره ده؟ د دنیا خبره ده. صحیح ده؟